زینب رضی الله تعالی عنها نکاح د ابو العاص سره شوی وه. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د پیغمبرۍ دعوه وکړه نو دا ابو العاص په هغه وخت کې په سفر باندې سفر ته تللی و. چې کله دی د سفر نه راغی زینب رضی الله تعالی عنها ورله اوبه بوبه ورکړې، ډوډۍ وله ورکړه، خپلې خبرې اترې وشولې. نو د زینب رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل وی ابو العاص زما سره یو ډېر ښکلی زیری دی په تا باندې کومه، ډېر ښایسته زیری دی را سره. خو دا ابو العاص خبر شوی و چې زما چې کوم سخر دی نبی علیه الصلاة والسلام د زینب چې کوم پلار دی رضی الله تعالی عنه هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې په مکه کې، دی مخکې نه خبر شوی و. نو زینب رضی الله تعالی ورته وفرمایل وی ابو العاص زما سره ډېر ښایسته زیری دی زه یې در باندې کومه. ابو العاص ورته هېڅ هم ونه ویل خو د خوا نه پاڅېد روان شو. نو زینب رضی الله تعالی ورته وفرمایل زه په تا باندې زیری کوم او تا زما نه تپوس ونه کړو چې ته په ما باندې څه زیری کوې. ته خبر نه یې که نه زما پلار چې دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه ته الله تبارک وتعالی پیغمبري ورکړې ده، هغه پیغمبر جوړ شوی دی او ما په ایمان راوړی دی. نو دا زیری مې په تا باندې دا کو چې ما خو په ایمان راوړی خو ته پې هم راوړه. ابو العاص ورته هېڅ ونه ویلو. وی زینب کم از کم ما ته به دې صبر کړی و، نو ما نه به دې اجازه غوښتې و، ما پورې خو به دې صبر کړی و که نه. نو زینب رضی الله تعالی ته وفرمایل تا ته مې بلکل به صبر کړی، تا سره مې به ضرور مشوره کړې وه، خو زما پلار خو رښتینی دی، زه خو په هغه باندې شک نه لرم، هغه خو صادق دی، هغه خو امین دی او تاسو ورته هم صادق او امین وایئ، دا خو دروغ نه وایي، زما په هغه باندې یقین دی، ځکه مې په ایمان راوړی او یوازې په ما ایمان نه دی راوړی، زما مور خدیجه رضی الله تعالی په مې ایمان راوړی او زما نور خویندې وروڼو په مې ایمان راوړی، موږ په ټولو ایمان راوړی دی. او زما د تره زوی نه دی علي هغه په مې ایمان راوړی دی. او ابو العاص ستا د ترور زوی نه دی عثمان ابن عفان هغه په مې ایمان راوړی دی. او د بلې نه دې خبر کړمه ستا هغه دوست نه دی ستا هغه نږدې ملګری ابوبکر هغه په مې ایمان راوړی. ګوره زه یوازې نه یم، ابو العاص ته په مې ایمان راوړه. ابو العاص رضی الله تعالی عنه په دغه ټیم کې لا مسلمان شوی نه دی، خو وروسته بیا مسلمان شو. هغه ورته ویل زه ایمان نه راوړم ایمان. زینب رضی الله تعالی عنها فرمایل ښه زما ملګرتیا نه کوي، ولې ایمان نه راوړې؟ وی ځکه ایمان نه راوړم چې زه دا خبره نه خوښوم چې خلک به وایي د خپلې ښځې د وجې نه خپل قام نسب پرېښود او د خپل پلار نیکه دین یې پرېښود او په خپل سخر باندې ایمان راوړو. زه دا خبره نه خوښوم چې خلک به راله